الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم ورور پوښتنه کړي چې د خزي او د سړی په منځ کولو کې فرق شته دی او که نشته. یعنی عام طور اکثر داسې طریقه باندې کیږي چې سړی چې کم دی نو دا د غوږونو پورې لاسونه پورته کوي او خزي د اوږو پورې پورته کوي. دغه رنګ سړی چې کمینو دا په سجده کې دا خپل سنگلې د ځمکې نه جدا ساتي او دغه رنګ خپل خېټه او پتون دا هم د یو بل نه جدا ساتي او ښځه چې کمینو هغه د سړي په شان سجده نه کوي بلکې هغه په ځمکه باندې بالکل دا خپل سنگلې جوخته ولګي او دا خېټه او دا پتون چې کم دی دا هم یو ځای. دریم دغه رنګ کله چې سړی په قاعده کې کینی نو ګسه خپه سملی او ښۍ خپه ودرئ او ښځه چې کومي نو هغه تورک کوي په کوناټو باندې کینی. څلورم سړی لاس د نامه نه لاندې تړي او ښځه چې کوم دی هغه خپل لاسونه په سینه باندې تړي. عام طور زمونږ د زنانو د سړو د منځونو په منځ کې دا فرق وي. نو آیا دا فرقونه د نبی صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې ثابت دي او که نه دي؟ نو د دې مسلې درته زه وضاحت کوم د قرآن او د سنت په رڼا کې ان شاء الله چې تاسو ور باندې پوه شئ او بیا ور باندې عمل هم کوئ. په مانځه کې فرق دا دوه قسمه دی. یو ته خارجي فرق ویل کېږي د منځ نه چې کوم بهري، لکه په هغې کې جمع کول شو، اذان کول دي، عورت پټول دي، صف کې یوازې ودرېدل دي، د مانځه دپاره پرده کول دي، داسې نور. نو دغې کې خو فرق شته دی د سړي د ښځې په مابین کې. لکه د سړي سرتور سر مونځ کېږي، د ښځې نه کېږي. ښځې چې خپل منځ کې جمع کوي نو امام به په د اولني صف منځ کې ودرېږي او د سړو امام چې کوم دی به جدا مخکې ودرېږي. دغه فرقونه شته. خو کوم چې په مانځه کې دننه فرق دی د الله اکبر نه تر د سلامه پورې، دې باره کې هیڅ حدیث داسې نشته دی چې په هغې کې د نارینه او د زنانه فرق چې کوم دی هغه راغلی، بلکې صحیح حدیث کې داسې راغلی دی. امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الاذان کې دا روایت راوړی دی، باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعتا، دغه باب کې راوړی دی، حدیث نمبر دی 639. مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنہ فرمای اوی اتینا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. ومنغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرو منغا وی شل شپې ورځې ورسره تیرې کړې وي او موږ چې کم کسان ورسره نو موږ ټول شبابتون نوجوانان هلکانو یو بل سره همزولی وو په سفر باندې د نبی علیه السلام سره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم رحیما رفیقا، ډیر مهربانه او نرم خوی والا انسانو. نو بیا دی حدیث کې وی فلما ظن ان قد اشتهینا اهلنا، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده چې یاره د دوی اوس زړونه کېږي د دې نوجوانانو هلکانو چې دوی د خپلو کورونو ته لاړ شي. انس ابن مالک کوي وقد اشتقنا، یقینا چې زمونږ شوق زړه کېده چې موږ خپل کور ته لاړ شو. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم را اجازت راکړه چې ارجعوا الی اهلیکم فاقیموا فیهم وعلموهم ومروهم، تاسو بالکل کور ته لاړ شئ او کور کې چې ستاسو کوم بیبیانې دي، ستاسو لوڼه دي، ستاسو بچي دي، نو هغوی ته دین زده کوئ او هغوی ته د مانځه طریقه چې کوم دی هغه ورته وښایي، د مونځ حکم ورته وکئ، دین ورته زده کوئ. او بیا یې راته وفرمیل چې وصلو کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ کوئ او خپلو بیبیانو ته هم داسې مونځ زده کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په مانځه باندې ولیدم. ګوره دا حدیثو صحیح دلیل دی په دې مسله باندې چې د سړي او د ښځې په منځ کې فرق نشته. که چېرته فرق وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ضرور مالک ابن حویرث او د هغه ملګرو ته بیان کړی وي، خصوصا په یو داسې موقع باندې چې هغوی خپلو کورونو ته واپس لیږي او خپل کور والاو ته د دین ورښودلو دپاره ولیږل. په کور کې دار سړي ښځې بیبي پکې لوڼه پکې
خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي چې داسې مونځ به کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په مانځه ولیدم. نو د الله نبی چې څنګه مونځ کړی دی نو دقه رنګ مونځ به نارینه هم کوي او دقه رنګ مونځ چې کوم دی دا به زنانه هم کوي. دا په دې باندې بهترین دلیل دی د امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب نه مې درته پیش کو. دقه رنګ دې باره کې یو بل روایت دی دام امام بخاري رحمت الله علیه راوړی دی تعلیقا په اول جلسه په 114 کې او داغه بل کتاب د تاریخ صغیر داغه په صفحه 90 کې راوړي او د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی داغه کتاب د مصنف ابن ابي شيبه داغه په اول جلسه په 270 کې سند سره موجود دی. دا امام مکحول رحمت الله علیه تابعی دی او وکانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. ام دردا رضی الله تعالی عنها د جلیل القدر یو فقیه صحابیه زنانه ده د ابو دردا رضی الله تعالی عنه بیبی ده. وی کله چې به ام دردا رضی الله تعالی عنها مونځ کوي دا په دې مانځه کې داسې کېناستله لکه څنګه چې نارینه سړی کېني. ګوره دیم دلیل دی چې دا زنانه ده او دا به مونځ کې داسې ناسته کوله لکه څنګه ناسته چې به سړي کوله. دقه رنګ مصنف ابن ابي شيبه کې بل روایت ته په اول جلسه په 242 کې سند بالکل دا غي چې کوم دی صحیح دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د استاد ابراهیم نخعی تابعی رحمت الله علیه نه نقل دی. هغه به فرمایل چې تقعد المرأة في الصلاة كما يقعد الرجل. خزه په مانځه کې داسې کینی په قاعده کې لکه څنګه چې سړی کینی. نو ګوره دا ښکاره دلیلونه دي چې د خزي او د سړي په مانځه کې دنه هیڅ فرق چې کوم دی هغه نشته دی په دې کې. د وجنه ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلی دي دویم جلسه په 222 کې لم يرد ما يدل على التفريق في الرفع بين الرجل والمرأة. ابن حجر رحمت الله علیه وی د نارینه او زنانه د لاس پورته کولو کې په فرق باندې هیڅ صحیح حدیث چې کوم دی هغه نه دی راغلی. نو لہذا خارجي فرقونه شته دي او په مانځه کې دنه د نارینه او د زنانه هیڅ فرق نشته. څنګه مونږ چې نارینه کوي دقه رنګ به زنانه هم کوي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.